وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. درود شريف हुआ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو دغه اجتماع حاضرین و مسلمانان ورونو یو واری بیام دلته په دې مقام کې د قرآن شریف د غنو شمیرو فضلاو دستربندی ده. د الله فضل دستاسو تتنگی کلی کې په دولت خیلو کندی کې دغه د قرآن شریف مدرسه ده، مدرسه تعلیم القرآن، مسجد بلال دولت خیل چاگه که گن شمیر قاریان سربان خدمت کی و ده گران قدر محترم رور جناب حاجی فیض محمد صاحب که ده مونگ دیر گران قدر مشر حاجی گل کرم خان صاحب رحمه الله برخوردار دی داغه په دعوت باندې او د محترم رور جناب قاری مزمل اکبر صاحب حفظه الله په دعوت دل تراغله او ماولی د لو تاسو وینه چې د ډېر لوی خدمت کوي الحمدلله. نور قاریانم دی غالبا قاری بلال صاحب او داسې نور به مسری او دغه داغی دا محنت نتیجه را ستاسو په مخ کې تاسو وینه چې څومره ماشومان چې هغې کې هلکانم دي او په هغې کې ماشومان جینکیم دي دا د قرآن شریف نه فارغې شوي. د تنګي کلی ډېر بختور کلی دی. حقیقت دا دی ما خو ډېر عمر دلته تنګي کې تېر کړی تقریبا 10 کاله مې په دارالعلوم کې جامع اسلامیه کې تېر کړي 10 کال او پورا نسبت میں دا تنگی دا خلق و سرپاتے دے دا تنگی خلق خلق دے دا تنگی کل کل دے دا تنگی معشومان سکے دا تنگی زنانا چی پزڑکی دا علم و دا عالمانو کم قدر دے دا پڑیرو کلو کے نشتا دا تحقیقت ہے. دا بابا جی بھائی خبر اکولا مولانا شہزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا
دا تی ما پا خپل اوریدلی دی وی تنگی می پا دو وجو خوخت دا باغوی و یو تنگی که اجیان دیر زیاد تی مخ که نورو کلو که اجیان کم و دل تدیر او دویم وی پا تنگی پا دیخ وقت چه دا قرآن شریف درسون پا که دیر دی مخ کې په نورو کلو کې د قرآن شریف درسونه کم او دلته د قرآن شریف درسونه هر جمعات کې به ترجمې وي ګڼ شمېر علماو پکې الحمدلله نن کم زه تاسو ته دا ویم چې که هر دویم جمعات نه نو په دریم جمعات کې بلکې په هر دویم جمعات کې بلکې که زه ویم هر جمعات کې د قرآن شریف درسونه شروع دي ټول وایي الحمدلله او ډیر لوی علما پکې الله پیدا کړل دا نوجوانان عالمان زه شمېرلی نشم مخې له راشي وایي زه ستا شاګرد یم معده کوم دی وایي د تنګي مخې له راشي معده کوم دی وایي د تنګي وایي تا سره مې دوره کړې ده که نه دومره ډېر دي چې مونږ پکې خپل شاګردان هم نشو شمېرولی دا د خدای کرم او د خدای فضل دی رونو ګوره دا دا اللہ احسان دی ردی شکریہ دا که دا تنگی خلقو که شکر مدا نکدا نعمت دا نخده بل خواهی و نسی قدرو که دا دی نعمت او قدر دا دا چه خپلم دا قرآن سرا خپل تعلق مضبوط که تلاوتو که دا قرآن شریف او په خپلو بچوم قرآن شریف زده کې په ناظره پې زده کې او په بچو کې حافظان پیدا کې او عالمان پیدا کې او د علمو قدر وکړي د علمو عزت وکړي د مدرسو قدر وکړي د مدرسو عزت وکړي زما قسم د الله په ذات په دې ځای کې جومات خو نه دی خو رښتیا راته هم دروغ نه ویم کوم انسان چې د الله د کتاب د قرآن شریف قدر کې عزت کوي دا د الله عزت دی ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب د زړه تقوا ډېر لویه مرتبه ده اوس د طالبانو خبرې دی درته نشم ویلی د الله د دین د نښو عزت او قرآن شریف د دین د نښو کې بهترین او اول نمبر نښه ده خپل تعلق جوړ کار سه به ټیک ټاک ما ته ډېر خلک رابطې کوي په دې ټلیفون باندې یره جی جون پریشان ہے زندگی پریشان ہے او جی تجارت کوم کاروبار کوم برکت پکې نشتا او سیب ذکرون او اسکارم کوما خو بیا مم ذهن کې سکون زم دا وځي پای دا مې د مخ کې نه شروع کړه زم دا وای دا مې ستا بیان کې اورې مخ کې نه وې یو شی وته خیف یو شی ویم یو مون د جمع کوي ټول معشومان دیو کلوی وی دا جمع منس کوي او دویم پا کور که دا قرآن شریف تلاوت شروع که سارم کوي ما خامم کوي ما زیگرم کوي زنانو توائی چه کئی معشومانو تا سمودا پر ٹیلیفون اوکی وی مولی صاحب دعا دی کارو که زیم دوا کار نده کری دوام کئی کار دانا چه نکی دا دقا قرآن کارو که دا قرآن برکت تر کراره دا خدای دا کلام چې برکت نی دا کم سیز با برکتی قرآن خدا اللہ کلام دے قرآن شریف خدا اللہ خبری دی کتابی شکل کے منگ سر پروت تے نو دا اللہ ذات سمر با برکت تے اور اللہ فرمائی هذا کتاب انزلناه مبارک دا مونږ نازل کړی دی او د برکت څه ته وایي ډېر لوی خیر دی په قرآن شریف کې که تلاوت یې کوې پکې ثواب دی که یاد یې کې حافظ جوړ شي لوی اجر دی که معنا یې زده کې ډېر لوی اجر دی که علم یې وکړې ډېر لوی ثواب دی حتی که قرآن شریف دی د خپلې سینې پورې ونیوه عزت دی وله وکړه رومال دی وله جوړ کړه عزت دی وله وکړه رحیل دی وله جوړ کړه عزت دے ولو کا المارے دے ولا جوڑا کلا عزت تا قرآن شریف دیو کا کل دے کا عزت تا قرآن شریف دیو کا اللہ پا ذات قسم چی پا دے کم ثواب دی زما دا خبر و بتا قدر کے زبا نخوش آلے گا زما دا خبر و بتا عزت کے زبا نخوش آلے گا دا اللہ دا خبرو چی تقدرو کے او دا اللہ دا خبرو عزتو کے اللہ بنا خوشحالی دا اللہ دا رسول کی عزتو کے قرآن شریف دا حضور پاک موجزہ دا گوری رو عظیم موجزہ روان دا مکی دا کافر دا حضور پاک سر پسوا قرآن
ذاتی خو د پیغمبر مبارک سره دشمنی نه تر سوچ قرآن نو نازل قسم دې د مکې د خلکو به د حضور پاک ډېر لوی قدر کړ دومره عزت به کو چې په ټوله مکه کې د بل چا دومره عزت نو څوم چې د حضور پاک تاریخ وګور صادق رښتونه امین امانتګر به وته وي صادق الوعد به ورته وي د وعدې پابند او د وعدې رښتونه دا د حضور پاک صفاتونه په مکه کې د ماشومانو خیال ساتل د کونډو خیال ساتل ډېر لوی قدر ډېر لوی قدر او چې کله به باران نه کېده اوهو لا ماشوم دی حضور پاک لاره کوټې دی یو ځل په مکه کې قات راغی او زبردست قاتو بالکل اوبه ختمې شوې مکه کې خو د زمزم اوبه وې او په دې ډنډونو کې باراني اوبه به جمع کېدې ابې څکلې نورې خو خوږې اوبه نه وې باران بند شو ډنډونو اوبه ختم یو د زمزم اوبه پاتې گیا ختمه خشاک ختم دومره تکلیف شو چې خلکو به دا سرمنې دا به نه چونکولې د هغې نه به اوبه ایستلې او په هغې به یې ګزاره کوله چغې به یې والې د باران دا لا رسول الله مبارک ماشوم دی لا نبوت نشته ابو طالب وی ورګه یو چل کو وی زما یو ورواره دی او د هغې یو کمال شته با برکت دی ډېر با برکت دی او هغه راوباسمه د هغه په مخ سوال کوم حضور پاک لا ماشوم دی او راویې ویسته او دقه رنګې خدای پاک ته مخامخ ودرو او یا الله زما د دې ورواره یو شان دی ګورې ما ته پته ده الله زه د خپل ورواره وینم چې دله یو عزت تا ورکړی دی لا ماشوم دی او د یو شان دی الله د ده د مبارک مخ درنه سوال کو په مونږ باران وکړه یقین وکړه چې دا ابو طالب لا لاس نوخ کته کړی چې ناوې داسې ډکې اوبه دی چې مکه ټوله د اوبو نه سیراب شو وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل واه واه شاعر وی چې د رسول الله مبارک مخ مبارک ته مې مکتل هغه منظر برایات شو وابيض خشته مخ لري سپین مخ خشته يستسقى الغمام بوجهه موږ د الله نه د باران سوال د په دې مخ کوو سمال الیتامى عصمة للارامل د ماشومانو او د بوډاګانو د کونډو ښځو حفاظت کوونکې او مأوا او ملجا ده چې ما به د حضور پاک مخ ته وکتل د نبوت نه پس هغه منظر برایات شو دومره قدر او دومره عزت په ټوله مکه کې او په نړۍ کې د بل چانو کوم چې د دواړو جهانو د مبارک سردار یو ډېر لوی عزت یو ډېر لوی قدر یو ډېر لوی شرافت ځکه حضرت خدیجه غوندې بیبي چې په ټوله مکه کې مالدار او پاک دامن او باعفته بیبي وه او چې قافله بر تجارت لا نو چې د ټولې مکې د خلکو به څومره مالو د دې برابر مال به د حضرت خدیجه او چې حضور پاک له تجارتي مال ورکاو او څنګه مال ولا راوړو نو غلام وته ورغی په مهرباني وکا دا الک خپل ولغواړي دا څه خو نه وته چې واده وسره وکا وی ولی وی مې امانتګری په لار ولیدله مې شان په لار ولیدل ما ولیدل چې خلق برال یو اونتا او د سوري لاندې بشو او حضور پاک براغي اونه بتاو شو په دبه سوري کو ما ولیدل چې په سخت نور کې به اوریاس په د پاسه ګرځیدا او سوري به پکاو ما ولیدل چې په لار کاهنانو نجومیانو د پخوانو کتابونو چې څومره عالمان او غوی د پشان کړي درنې خبره وکړه دله به خدای عزت ورکړي پیغمبري به ورکړي ما د امانتګری ولیدله ډېر امانتګر د خیانت نه دی کړی په لاره ستا په مال کې خدیجې مال ورکړی وي دا یو څه په تجارت نیمه ګټه ستا او نیمه زما ما د دالته تاجرانو سره خبرې ولیدې دوکې نه ده کړې رښتیا ویلې او راشه حضور پاک را روان ولا نه کې بروخې جوې ګوره چې وې قتل وې دغه هلک ته وګوره ورته هغې ورته برنو قتل وی په دې سور نور کې وګوره وریځ ته پاسه پرې روانه د هغې زړه کې دا رالل چې د سره زه نکاح کول غواړم
او نکاح وسره دالا نبوت نشتا دا حضور پاک عمر څومره دی 25 سال پیغمبری نشتا او دومره وسره دا غي محبت او مینه دا چې خپل ټول مال رسول الله مبارک ته وبخو او د حضور پاک کې د ابای کم کورو د خدیجه کور لګټو او لګ درونو مو پیراده زما کورته منتقل شه را کورته را منتقل د نبوت نه مخکې یوازې د حضرت خدیجه نه د ارچا پړه کې د رسول الله مبارک قدر د ارچا پړه کې د حضور پاک عزت ځکه او خدیجه چې کم وخت نبوت ملو شو نه حضور پاک وي زړه مې رپیږي سبا کېږي انك تحمل الكل تكسب المعدوم تعين على نوائب الحق د کندو یتیمانانو قرضدارو خیال ساتي فکر مکوا الله به عزت ترکی خلق بدیم قدر کوي یکدم خلق مخالف شو ولی مخالف شو یکدم خپل تر د رسول الله مبارک ابو لهب را پاسید او په پیغمبر مبارک د کانی گزار کوي یکدم ابو جهل عتبہ شیبہ د مکی واړه لوی غلامان تاجران زمیداران ټول مخالف وجه صدا د الله قرآن میاستا رسول الله مبارک د الله د کتاب اعلان وکړ یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر اعلان د قرآن زنویم الله وی انهم لا یکذبونک ذاتی اسم تا تا دروغ جن نوی ذاتن نصبا لكن الذين كفروا بآيات ربهم يجحدون دا خدای قرآن سره روانه ننو آیا چې دا خدای دا قرآن دا خدای نه دی اوس ګوره ټول در سره مرګري کېږي روانه صرف په قرآن شریف دا اغی قرآن دا برکتنا اللہ پاک دا اغی قرآن دا برکتنا اغا خلق کہ دا پیغمبر دا سر دشمنان دا اغا اللہ پاک راوستل او دا اسلام پا دیرہ کے خدای داخل کرن اللہ مسلمانان کرن دا رسول اللہ مبارکی و دو رشتہ داران یو رشتہ داری عبداللہ ابن ابی امیہ تے تقریباً دا ترور زوے کے دا لگ لرے خود ترور زوے بل نوم ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب دا دا حضور پاک دا ترزوے سکر ترزوے او دا دا حضور پاک دا ما شموالی مرگری دا لوبو مرگری چی وطاوائی دا ترور زوے دے و دا ترزوے دے و یو زے و سیدلی دی یو زوے لے شوی دی بالکل اغا دا لوبو نزدے مرگری او چکل حضور پاک را اللہ نبوت ورک پیغمبری ورکلا ندیتا وی ماما نیمان روڑے ابو بکر خوراغ رضی اللہ عنہ وی دما در بند ایمان دے ما خو مانا لی اغا خو بس صدیق تکر ما مانا اس دلیل نقوان ما تا پتا دا خلقو بوتاوی ابو بکر دا دے سوکلل بس وی ما تا دے معلوم دے دا رشتونی دروغ نوے رازی یو مسلمانی کی دویلم حضور پاک دعوت ورکر دا ترزوی دے و دا ترور زوی دے دا یو وطسوی وی تا تا پتا نیچتا جی دا رشتونیم تا سر معشوم یو دے نیو لوی شوی تا بیام زمان پا خبرو کے شک کے او توی دلیل پرین دلیل پرین که چرت دا اللہ دا طرفنا دا اسمان نظما پنوم یو خطر روان شکنا زوتا گورم چه دا اسمان نرا روان دی فرشتے روڑی او مال راکیو پاگے کہ اللہ لکلی چه دا ختم دا رو لے گا پا دے محمد ایمان روڑا واللہ کا بیا دے ممنا استغفر اللہ صلی اللہ علیہ نمان مایوس شو او دا ابو سفیان چه دا ترزوی دا حضور پاک پا شہرون شورو کلل او دا پیغمبر بد بیوی کلا چه دا مکی فتوا مسلمانان پہ یو جوش کرا روان دی اللہ پاک مدد
10,000 لخکر را روان دی د مدینې نه او په مکه را روان دی فتح کېږي دې دواړو ته او حضور پاک چې به لاس اوچت کړه یا خدایه دا ترور زوی مې تره زوی مې مسلمانان هغه په دې یارېده چې دا کمړو چې خو نه دوزخ ته روان دی دا دی ولې جهنم ته لاړ شي کافر خو بیا ټول عمر په دوزخ کې پروت دی یا الله دا ابو سفیان ابن حارث مسلمان یا الله دا عبدالله ابن ابی امیہ الله مسلمان که جړل به خدای ته جړل یو صحابي په سفر کې حضور پاک یو ځای په سجده پروت دی جاړي وای ما سر ورنږدې کړ چې دا حضور پاک ولې جاړي دغه د ترزوی او د ترور زوی په سجده کې دعا غوښته مونږ پریشان و چې خدای ډېره مینه دی ورسره ډېر محبت دی ورسره او چې مکه فتح کېږي او دوی په لاره را روان دي نو بس د دې په اړه کې خدای اسلام واچوي او د څه د وجې نه د یو آیات د قرآن شریف د وجې نه یو دواړه ناست دي یو ځای کې او یو صحابي په کور کې ناست دی د ضعفاو د مسلمانانو نه په کور کې ناست کمزوري مسلمان په وجود کمزور دی په وجود او په کور کې دی روان دي دواړه او هغه تلاوت کو دا عبدالله دی ابو سفیان ته وی دا یو د معاویه سه پلار ابو سفیان هغه نه دی خدا بل هلکه ابو سفیان دا आवाज ډیر خوږ نه لګي الله قرآن شریف خوږ نه ډیر خوږ نه لګي مړوي پرې د ماوره یاره اوس پر باندې دا جادو اثر وکي نه نه یار اسی وورو وگه که خود حالت یو مسلمان دی کمزور مسلمان دی الگیای دا قرآن شریف تلاوت کی یو آیت ہوئے الم یعنی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کافر نہیں دی مسلمان یادے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ قرآن حکیم دا ذکر اطلاق زیاد تر پا قرآن شریف کی پا قرآن شوی اگا وقت ندی راغلے چی دا اللہ دا قرآن دا اوریدو دا وجہ دا مسلمان زلد نرم شی چی قرآن دی ورید اولد نرم نشو پیش چی اولد سختے قسوة القلب دے او چه قرآن دے وورے دا استانا نرم شو جلا دلالا بس پویشا چستا ایمان مضبوط دے ذکو حضور پاک فرمائی چه قرآن لولے و جالا کہ جلا ندر دی فتباکو دان دا قسط پا جلا ہونے کا اگا وقت نرے راغلے مسلمان گوری دوی خو کافر دی چه مسلمان دا اللہ قرآن ووری او بیائے اولن نرم شی دا یو دی بلتوی دی خبرو که خو دا مسلمان نگیله کی گیا دا مسلمان نا او دا مونگ چه ووری دل یر دماغ خو بس پریوتا علم توار قلبی لفظ دی علم والوت علم والوت ابلوی یرا عبداللہ زمارم والوت دیر خشت تلاوتی وکا دیر خکل قرآن دیر خکل خبری که یقی خوتلا قرآن نوی کنا دیر خکل خبری که دیر مزیدار خبری که اللہ میں والوت ابلوی زمام لوالوت که چرتی منگا دا قرآن امنو بیابم سحالی بس خدای پڑکی واچول یہ را بس دا سے کار دے نوری دغا نکو منتچنے نکو نور تکبر نکو الکه ما ته خو پته را چې زمونږ د تره دا زوی دا محمد رښتونی سړی دی او دی خو دروغ نه وایي صلی الله علیه وسلم ابلو یاره بالکل مونږ خو هسې د راغښتي وو زه ته څه ضرورت دی ورېږه بیا دا خبرې اورو هغه صحابي لګیا یو د قرآن شریف تلاوت دوی اوري بس وړه کې الله ایمان واچو دیتا لا پتہ نہ لگی جو حضور پاک را روان دے و لخکر پا مقام لکی لکی اللہ ایمان واچو اس گور اللہ ہدایت کے یہدی من یشا چی دی خواشو یو کس بلتوی لکا مسلمانان را روان دے لکی بلتوی دتا پوسو کدی سچل دے مسلمانان را روان دے دی وطوی رازا لکا چی رازی دا غیر نمخ کے اسی منگ پیسہ لکڑی دا ورزو چی ایمان رو چرال الپلار راتلل در رسول اللہ مبارک دا سوکیداران حرس دا گردیدل پدوی دوالوی نظر پریون حالکہ سکے عبداللہ
ابو سفیان سکے وی بگ ایمان روڑو واہ واہ رسول اللہ مبارک کم دے دے وی مخامق قافلہ کرا روان دے بس من ایمان یارے نا قرآنم وورے دو بس اغیت غر والے اور رسول اللہ مبارک تے بشارت ورکا اللہ رسول مبارک ابشر مبارک خوشحال شاہ ولی وی استا دعا قبول شو کر یوم رازا بلم رازا دعا قبول شو کن اگی خوی چه حضور پاک پا سجدو کی دعا گانی غفتی دی مبارک دعا قبول شوا بلوی مبارک دعا قبول شوا وی چال سدے وی اگا دو کسان چه تاوت دعا گانی کری دی اگر آروان دی وی ایمان روڑی مسلمانی وی سوکا وی عبداللہ ابن ابی امیستار ترور دی ابو سفیان ابن حارس ابن عبدالمطلب دا ترز وی دی بس رسول اللہ مبارک پا جلال کرا مخ مبارک سور شو رگونو پڑ سیدل سترگ مبارکیو پڑ سیدل وی پاپ کا وچہ دارا نشی دوارا لدو ایمان نا قبلی گی او کلچی با حضور پاک پا غصہ کرا گئے کنا اوہو حضرت عمر غند سڑے چی اگا سمر جلال والا سڑے جذبات والے انسانو پا خدای چی پا دی کنڈو با پریوار اور پیدبا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا ابرا پیدبیا سوکراتی نشو حضور پاک مغصہ کے او دویرالل چاوتا ویلہ کدی وقت مرازیں وی ولی وی ایمان نا قبلی گی حضور پاک فرمائی اگی وی قبلی گی که نا قبلی گی مخ کے ملک دی ایمان نا نفرت اس ایمان سر بنا پیدا شوین مخی دا دی خپل رشتہ دار حضور پاک نا نفرتو اس مدلت سر گردے دلے مخی قرآن نا نفرتو اس دا قرآن یا ویاد چی مسلمان تا اللہ پاک زاری کئی اگا آیتا مورد رموالو تے دے بس دا زر دنیا بدل دا اگا لونا ندی پاک رال الحضور پاک طاقت مخوالا لرش مال رانش سپارشون شوروش صحابہ تا خود پتا وچی رسول اللہ مبارک خپا دے خود سچل دے نور لنا خودوی دیل دعاگانی غوتی یو سپارش کوا بل کوا بل کوا بس چاک قشم نشکر دا دی عبداللہ رو خور دا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ لگرانزدیش شاعت مرگرو تا لگزیوش پوٹے پوٹے لگرانزدیش اللہ اللہ لگ لگرا نزدیش ہے بس ما تب ہم نزدیش ہے کنا یار بس اس کے نہیں پل دے با حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ندی یو کس پکی خور دا ارالہ حضور پاک لا اور رسول اللہ مبارک تسا فرمائی سارس کئی وی اللہ رسولہ پا پردو رحم کے پخپلو نکی پردیدیو بخل خپل نماف کے عجیب الفاظ اگا خلق استا سر پس گردے دل ادھی معاف کرل ادھا خپل نماف کے حضور پاک ورطو فرمائل ام سلمی دے یو کس خو زما بیزتی کردے نا زما دا ذات نا زما دا ذات چی چاکڑی ما معاف کردے دے پا حیثیت دا رسول زما بیزتی کردے دا او پا ما قرآن تے سپک قتلے دے او شیرونه جوړ کړی او په خوا خو د شعر او شاعرۍ دور شیرونه خو زبردست اثر کوي اوس تیر ورنه د فضل امین شاه صاحب حاجی صاحب رحمت الله علیه هغه د شعر او شاعرۍ دور او نیمه شپې پورې به خلکو په کورونو کې شیرونه یو بار بناستو په سپومې رڼاګانو ته شعر او شاعرۍ زمانه وه حافظیم دا خلقو مضبوطے وی زما دا اللہ بیزتی کڑے زما دا قرآن کڑے دا او من حیث الرسول زما بیزتی کڑے دا او دے بلتا چی میں دعوت ورکا تردی زوی تا نو استاد رور تا نو ایک خدای خط رو لیگی زما پنو بیم نمانم زما دا رب بیزتی کڑے دا نمانم اگو خیارا وا اگا دا اگیو دی دوارو تاوی گورا دا قرآن سر تا گورا خوا دی دوالو توی دا سکارو کے چلال شے حضور پاک تکینے یا ویت تا تخیم دا وطا ہوا ہے اگا آیت چکلا یوسف علیہ السلام لرون رالل او پی جنگلو اشوا ازان لیو منظر دی سیب
رونو کوی کې وغورځاو الله په یو طریقه د کوی نه راوسته قافلې راوسته په مصر کې خرڅ کړ او د یعقوب علیه السلام نه بار د صحابه ما بلدم طالبانو ته وې ما بس په پیغمبرانو تکلیفات تیر شوي دي یعقوب علیه السلام رنه خدای خبر دی وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم سترګي ورپسې وړاندې شوې چې د یوسف علیه السلام غوندې بچی دی چې حضور پاک فرمایي د ټولې دنیا نیم حسن خدای ورکړی دی د ټولې دنیا نیم او تانه یو سی زامن د یو سی درنه غیب کی پاوکال نه دو نه درې نه لس نه کلونه درنه باری پړه بس تیریږي انما اشکو بسی وحزنی الی الله الله ته فریاد کوم نو جړل با چې الله زما زوی یوسف جړل با الله ته سترګې وړاندې شوې او رونو بوتوي تالله تفتو تذكر يوسف تب همیشه غ یوسف یاده خو به مړی چتا شرمخانو تختول بچي شرمخ نه تختول ما اسا الله به مال راولي زما بچي زما غيګه لبرازي خو الله غیرتی ذات دی پته نشته چې کله برازي چې پته بیا ولګي دا قصه وګدره دا وخت نه دی او بیا یعقوب علیه السلام لاړ مصر ته او رونم د یوسف علیه السلام لاړل او کله ملاقات کیږي ورشه روح المانی او خازن وغیرہ لیکلي دي چې د اسمان فرشته د الله نه اجازت غوړ الله مونږ پرې د چې لاړ شو چې نن د یوسف علیه السلام او دغه درونو او د یعقوب علیه السلام او د یوسف د ملاقات منظر لګو دا بس څنګه چلی چې کله ملاقات شو رونو خو ملامت دي پلار تم ملامت دي یوسف تم ملامت دي ډېر زیات ملامت دي چې موږ د نزوې کوي کې وغورځو ته مو دړ دولې خشته زویندنه په کوي کې موږ شرم خوللې دي نو د یوسف علیه السلام رونو پلار تاسو بابا قرآن شریف کے رب العالمین فرمائے یعقوب علیہ السلام بچی پل پلار تاوئی او یوسف علیہ السلام تاوئی یوسف تا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وین کننا لخاطئین اے یوسفا زمونگ دے قسم دا اللہ پا ذاتی چی تالا اللہ پا مونگ وروالی در کردے زمونگ نا دا برداشت نشوا نا دا پلار دا مخینم لری کردے زمونږ نه برداشت نشوه مونږ به د پلار مینه در سره ډېره ده مونږ به راشه د مخې نه به یې لرې کړو تالله لقد آثرک الله علینا زمونږ قسم په الله چې ته الله په مونږ غوره پیدا کړې مونږ غلطي کړې ده نو چې دی څنګه ووی نو یوسف علیه السلام څه وایي یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین اللہ مو بخدے ما بخلے اللہ پاک ارحم الراحمین دے وی دا آیت ورتوائے نو چی دوی رالل رسول اللہ مبارک نخی طرف تا مخیتے وارا دی رالل گس طرف تا دیکھویتے مخوارا دی بیادل ترالل بیت مخوارا ناغی وطوی تاللہ لقد آثرک اللہ علینا اے محمد صلی اللہ علیہ قسم پالنا کہ تعالی خود پا مونگ فضیلت و بہتری در کردہ وین کننا لخاطئین بس مونگ گناہگاری و غلطی مو کردہ خوچ دا آیت اوے حضور پاک مخ مبارک راوارو ویغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اللہ مبخال اللہ دیر میرا بانے ارس معاف یو آیت دا قرآن شریف دے یو آیت باغوی کے انقلاب راوز دے بل آیت دا حضور پاک لکے انقلاب دا مین راوز تا معاف شو دا اکثر اخبرو طالبانو تا یو خبر کن ویم ابو جہلم قرآن وورید نمسلمانے عطبم وورید کافر لا شیبم وورید کافر لا خالد ابن ولید وورید مسلمان شو عکرمہ دا ابو جہل دوی وورید مسلمان شو عطبہ وورد کافر لار زوی اوری مسلمان شو میں دے دی وجہ
دا چا چې واورېد او مسلمان نشو د قرآن ته د نکتهجینۍ په نظر غوږ ایښی په مینه یې ورته غوږ نه دی ایښی دې ته خدای ساتلی دی او چې چا د جستجو طلب او د محبت په نظر قرآن ته غوږ ایښی دی هغه کې الله ایمان پیدا کړی مینه محبت ته قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ظاهري شفاء باطني دا وجود شفاء ظاهري دا زړه شفاء وجودنا بیماری ختمي دا لنا کفر او جاهلیت او ضلالت او گمراهی دا زړه زنگ ختمي مزید رحمم کوي الله دومره عظیم قرآن دا مونږ الله راک او د خپل مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عظیم معجزه د مارو تلاوت بکوي د قرآن شریف نن خوالکا یو عهد بما سره کوي که خیر ان شاء الله العزیز چې قرآن شریف چې چاله په ناظره ورزي نو هغه هم د قرآن شریف تلاوت کوي او چې په ناظره نه ورزي قل هو سورت تاسو ټولو له راځي درې ځله چې وی الله به د قرآن شریف د ختم ثواب درکوي ټول به د قرآن شریف تلاوت کو به که منه کو لاس اوچت کې ان شاء الله وایه شوق سره نور شوق سره نا یار داسې نه تنګیوالو آواز نه کم از کم نور شوق سره او بل به یو چل کوئ او دا کوئ که خیری چې یو بچی د نه غواړم صله د الله قرآن ځان له نه چې زما خدمت وکړي صله غواړم د الله قرآن یو بچی وقف کړي د خدای قرآن ته حفظ پیو کې په قرآن شریف په یو بچی باندې زما قسم دی چې دغه حفظ برکت به الله پیدا کړي دغه قرآن کې دومره کمالات دي چې زه ته نشم ویلی برکت به الله پیدا کوي ستا په بچي کې ستا په کور کې ته به قبر کې پروت او برکات به در رواني یو بچی یا نوسې یا واره یا نوسې د نه غواړم د خدای قرآن له ورکو به که به نه ورکو انشاءالله وایه شوق سره تنګیوالو آواز غواړم انشاءالله بل یو کارم د نه غواړم بل دا چې ستاسو په دې هر جومات کې د قرآن درس او مدرسه ده حافظانو عالمانو قاریانو قدر بکوي او یو خبره بل تبلیغ سره وګورئ خپل تعلق جوړ ساتئ بالکل بس ساتئ د تبلیغ هم ډېر لوی برکات دی ګڼ شمېر کسان الله پاک یو ځای کې بسې پکې بړایي راځي زه نه وایم الله مسلمانان کړه دعوت مې وچلو خدای مسلمانان کړه بیا خدای دې سره اوس څه وکړم زه خو روان یم پاکستان ته کلمه خو دوی وي خو زه خو پاکستان ته دې نشم بوتلی دوی سره څه وکړم بس فورا الته تبلیغ والا بار ملک کې تبلیغ والا مرګري همې فورا راوغوښتل ځکه یو دریو مرکزونو کې مالته بیان کړی همې راوغوښتل ما یې دا 15 کسان دي دی لیست دی دی نومونه دي ستاسو په حواله هغې وې ته موږ له لیست راکړه بېغمه ته اوسېږه هغې ته مې حواله کړل مې تاسو پې چې زه اوس دوی ته منځ خول غواړي او دس خول غواړي کلمه خو یې وي خو د کلمې نه وروسته خو د دین او د اسلام ډېر څیزونه دي اوس هم هغه خلک ما سره په رابطه کې دی هغه تبلیغ والا ما ته ویل راشه د هغه ملګرو تپوس خو دی وکړه که نه وی اوس خلکو ته لګیا دی او دین ښه یو کلمه او نصیحت ودغې تاسو ته پته نه لګي دلته موږ لګیا یو دا پټکې دی او دا ګیره ده او دا پلان دی او دا تبلیغ دی او دا مولا دی بس بل کار هم نشته بلکې عیبونه راوښکل مثبت سوچ به کوو مثبت ما نه به غلطي کېږي زما غلطو ته مه ګورئ زما مثبتو خبرو ته وګورئ او زما د غلطو زما اصلاح وکړئ سپک راپسې ولې وایې دا ځان نه یادوم علما یادوم تبلیغ والا دی خامخا به غلطۍ کېږي یا رب بې علمه دي پسې روزه خو د سړي نه دغه نه جوړېږي مولانا حسین احمد مدني په چله خو د سړي نه صاحبه مولانا عبدالحق دا کوړي رحمه الله نه جوړېږي خامخا به غلطۍ کېږي مثبت کار ته ګوره خدای چې ښځو ته خدای پاک حیا او پټ بورقې ور بسر کړي قسم دی چې خلکو منځونه نه ورتلل بوډاګانو په خدای که منځونه ورتلل د تبلیغ د برکت یې ورشه منځونه سم شو
ګیرې خلکو پرېښوي نشیان ورسره خدای سم کړل اجړاګان ورسره خدای سم کړل نور څه غواړی دا خدای څوک الله په دین خوشحالیږي د دین هر محاذ کې چې څوک خدمت کوي د هغې به قدر او عزت کوي تاسو خو الحمدلله ما ته خو پته ده چې د تنګي کوڅه کوڅه کلې کلې د الحمدلله په قرآن او په دین او په ګیر او په پټکو او په دعوت او په تبلیغ آباد دی انشاءالله العظیم تاسو خبرې مې رونو درته عرض کړلې او ډېر خوشحاله یم تاسو نه ما ته خو پته ده ما خو رونې دلته هم ژوند تېر شوی دی او دا د ختم نبوت کانفرنس دی په 19 نومبر 9 نومبر د اتوار پرست 9 نومبر د اتوار پرست د ختم نبوت کانفرنس دی په های سکول دغه های سکول ګراوند کې او څه وخت نه به شروع کېږي سهار 10 بجې نه به شروع کېږي تر کوم ځای پورې ماښام نو غرمې ډوډۍ شته پکې او که مړۍ راله نارې راله نه کې ها او ډوډۍ پکې کې وینو بیا صحیح ده نو د غرمې لکه روټۍ پکې شته ها بهر کیف غټ غټ علما کرام به راځي او بچې ته خو ماشومې ده تاله درکوم ښه دا ستا شو اول نو دا دغه دا څه ورته ویلې کېږي زه به هم راځم انشاءالله العزیز ما مور سره وعده کړې ده او ختم نبوت خو صاحب زمونږ د ټولو شریکه د رسول الله مبارک د ذات متعلق عقیده ده نو دې کې نن بحث نه کوم هلته به بیا انشاءالله پکې یو څو خبرې کوو ټول ملګري به هغې له راځئ که خیر انشاءالله ټول ماشاءالله ماشاءالله چې داسې کانفرنس وشي داسې کانفرنس چې تنګي وځلیږي او ټول د نړۍ خلق د ومني ووایي چې واقعي د تنګي خلکو کې د خپل مبارک پیغمبر ناموس او ننګ پروت دی که خیر انشاءالله العزیز تاسو خبرې مې رونو عرض کړې الله یې تاسو هم ډېر زیات خوشحاله کړي قاری صاحب مزمل اکبر صاحب د هغه سره چې نور کم قاریان صاحبان دي محنت یې کړی الله یې د خیر او برکت زندګي نصیب وګرځولې کې تاسو ټول د الله په دین او په ایمان خوشحاله کړي او الله په بچو کې او په نوسو کې عالمان پیدا کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا الله قبلی او دغه دعا او ختم القرآن مستجابه او دا یو ختم نه دی دا 50 کې یو کم 50 ختمونه دي نو دعا الله قبلی دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين یا الله دا اجتماع قبول کړه الله قاری صاحب مزمل اکبر صاحب قاری صاحب بلال هغه سره چې نور کوم ملګري دي الله ته په عمرونو کې قرآن په دې خدماتو کې برکات واچي والدینو له الله پاک روح صحتونو دراز عمرونه ورکړي او دا کم ماشومان چې دلته سبق وای تاسو ته یو درخواست دی د دې پلاران لږ د خپلو بچو تپوس کوئ لږ معلومات کوئ راځئ په دې به تاسو نه دا استادان هم خوشحالئ د بچو په ذهن باندې مو یو بوجي چې زمونږ پلاران زمونږ تپوس کوي دی به هم خوشحاله الله پاک د ماشومان دا جنکې دي وړی او که دا لکان دي الله ټول دینداره صالحان با برکت الوی کړي او د دې مور او پلار د دې بچو په خوشحاله کړي الله دې مدرسې له مزید برکات او ترقی ورکړي یا الله کوم جمعات کې چې دا درس دی الله د دغه جمعات بلکې د دولت خیل د کندي چې څومره مقتدیان دي او د دغه جمعات چې څومره مقتدیان دي الله د خیر برکت او خوشحالو زندگی نصیب کړي الہ العالمین څومره دوستان چې د مجلس کې حاضر شو الله ستا په مینه دوی راغلي او د دې بچو په دې قرآن په دې خوشحالو کې دوی ګډون وکړو ځان یې شریک کا پروردګار دې ټولو د خیر او برکت او عافیت ژوندونه ورکړي الله که څوک بیماران په دې مجلس کې په کورونو کې پروردګار روح صحتونه نصیب کړي الله که د چا روزګار کمزوري قرضداران قرضونه اخلاص کړي الله چاته چې څه پریشانې دي یو ملګری دی هغه ته هم څه پریشانې دي یو زنانه د هغه ته هم پریشانې دي دوکه چې پریشانې په خیر او خوشحالو الله بدله کړي الله چې د چا اولاد نی اولاد ولا ورکړي که د چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد ولا ورکړي
الله چې کم بچی لګیا دي او قران یادای حفظ کوي علم کوي یاد سکول سبق وای الله ټول په خپل سبقونو کې کامیاب کړي الله چې دا کم نوجوانان دي دا بچی دي د سکول او د کالج د لکان دي الله ته منځګزار کړي او ته دیندار کړي الله چې څوک د دین په کومه شوبه کې لګیا دي او محنت کوي الله ته ور سره مدد وکړي او کامیابی نصیب کړي دا اجمنګا دا نورایر شو خان صاحب دا وجرا دا چا دا سنو ګران خان هغه ته دعا کې او مشران چې څومره مړ دي هغه ته دعا کې چې الله تعالی مغفرتونه نصیب کړي کم چې جمدی د روح صحتونه ونور زمون حاجی غلام کرم خان صاحب ته دا غن وسیدي دا ټول پروګرام تقریبا فیض محمد جی صاحب دی دوی جوړ کا ناغي تم دو کې فیض محمد والد صاحب والدې صاحب ته چې الله په قبر انوار نازل کړي او د ټولو پروفیسور صاحب د دوی د ټولو خويندورونو الله د برکت او د اتفاق زندگی نصیب کړي یا الله ته زمون ناراضي شي الله قران زمون پړه کې د قران رڼا کې خودل کې د قران سره جون او حشر او نشر او د قبر زندگی نصیب او ګرځول کې الله ټول دوستان د بیت الله حج لبود الله ټول د بیت الله عمره لبوت لکه الله په دې ټول زموږ د ملک ته دعا کوي چې الله پاک زموږ د ملک حفاظت نصیب کړي او په ملک الله رحم وکړي او د ملک ګټ ګټ او کوسه کوسه او لار لار او چپه چپه الله د قران پرانا باندې روخانه کړي پروردگارا خدایا چې د چاړه کې څه حاجتونه دي شری ولې پوره کې چاته چې څه مشکلات دي په خوشاله یې بدل الله موږ د حاسدین او د حسد نو د شریان او د شر نو سره الله چې دا کم د ختم نبوت پروګرام را روان دي الله په خیر سره تا ورس الله د دې ټول تنګي د پاره او د تحصیل او عقیده پاره د برکت او د خیر ذریعہ وګرځي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر دا راته دی د کوټه ابل زما یو دوست د کوټه راغلیو هغه سره یو ماشومان نو ماشومان مال راوستل دا دوره حدیث کې بر دارالعلوم حقانیه کې ناست او بیا لاندې را کوچ ما سره کمره کې ناستو ماته زماره د زامنو نه قران شریف ور یو آیات ترتا وای ډېر خپل تلاوت ډېر شاندار ماته وی دوست قرات مقابله روان دي دعا کو چې خدای کامیاب یو بچي پکې ودا سره کوټو یرا د نه کالو یادا اتو یادا لسبو ماته وی دا بچي مې د قران حافظ دي یک ګن شمیر طالبان علما را سره ناستو وی د قران وره وی هغه شپاله سکر خو والا قران شریف چی وی ته صفه د اول آیت تاسو کو د اخر ما وته بچي او صفه مې راوانولا ځان ته مې قران نیولې مې 312 صفه د مثلا د دې لومبه آیت وایا فرفری وی مې خره دې صفه اخیری آیت وایا په یو ساتي وی بل صفه یو صفه مو ته ګډه وډه راړولا به لومبه آیت وایا او ټس سره وی مې اخیری آیت وایا او ټس سره وی اخیری آیت وی یا خدای پاکا خپلار ته مولوی خلکو ته مخامخ کو ګره نظر به وای مې نظر به در برباد کی دما یو شاګرد لري مردان د علاقه نو هغه پلس ورځ کم په سلور میاشت کې قران شریف یاد کړي او د دورې نه پس یاد کړي دورې حدیث نه فارغ شو نو ماته استادان وی چې دا شاګرد خو په لس ورځ کم کې شل ورځ کم دلا خطا کېګم په لس ورځ به وایو سلور میاشت کې قران شریف یاد کړي ما ګوره کنن نه پس چاته وی نو خبني مې نظر باندې وای نو دارونو د قران برکت ته د قران اعجاز دی ګور کومه صفه چې ما راړوله مې لومبه فرفر به سوچ پېنه کو دغه سه او مې ورستنی وای اخیریت فورا مې خو د دې بلې سپی وای غړي وړي 200 300 سلور سما په دې مینس کې یو شان دا د قران برکات تیرونو قران لډیر برکات خدای ورکړي دغه سه برکات ته لازم او استاد او زموږ استاد سره بچو نصیب کړي د دې تنګي چې څومره مشران علما وفات شوي دي تیر شوي دي او بالخصوص زموږ تاسو دولت خیلو د محلې زموږ حافظ عبدالباری جان صاحب د ټول الله پاک په قبرونو انوار نازل کړي او چې کم جمدی دی الله دې روح صحتونه ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین